د صحابه کرامو له محمد رسول الله سره، له دین سره، له اسلام سره څومره مینه محبت او څومره جذبه کې پرته ده. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، مدینې منورې ته ولاړی، نو خو الله تعالی دغه پاته چې کوم مسلمانان دي په مکه مکرمه کې، الله تعالی دغه ټول صحابه کرام په دې باندې امر کړي دي چې تاسو به له مکې څخه هجرت و مدینې منورې ته کوئ. مدینه منوره په دې وخت کې یو کوچنی کلی دی، داسې غټ بازار هم نه لري، ډیره آبادي هم نه لري، لیکن د مکې مکرمې له طرفه څخه د صحابه کرامو په ډلو ډلو صحابه کرام له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت کوي. ګوره د هجرت زندگی شروع سوه، داسې نه چې دغه صحابه کرام د وږي په خاطر باندې مکه مکرمه پرېږدي، نه، دلته خپل باغونه سته، دلته خپل جیدادونه سته، دلته خپل قریبان دي، دلته پیدایش شوی دی، ټوله زندگی یې په مکه مکرمه کې تېره کړې ده، لیکن صرف د الله تعالی امر وسو، صرف د دوی جانان له مکې مکرمې څخه مدینې ته روان سو، دوی ته بیا دلته زندگی خوند نه ورکوي. نو تر خپل مال تیریږي، تر جیداد تیریږي، تر اولاد تیریږي، تر خپله مینه تیریږي، تر مور و پلار هم دا صحابه کرام تیر سو، چې که به ښځه نه ورسره تله هغه به یې پرېښوله، که به اولاد نه ورسره تلی اولاد به یې پرېښوئ، که به پلار مور نه ورسره تلو هغه به یې پرېښول، دا د دین په خاطر باندې. نو دلته د صحابه کرامو ډلې ډلې روانې دي له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته. نو د صحابه کرامو ډلې ډلې مکې مکرمې ته رال، مدینې منورې ته چې راورسېدل، په دې وخت کې مدینه منوره مال کوچنی کلی دی، لیکن تاسو د انصارو جذبه وګورئ، د هغو غیرت وګورئ، د هغو ایمان ته وګورئ، د هغو مهمان نوازي ته ګورئ. هر کس و هر صحابي و هر مهاجر ته مرحبا وایي، ټول په دې باندې خوشحاله دي چې یو صحابي زما و کوټې ته راسي، هغه زما په کور کې ډوډۍ له ما سره وخوري. تر دې حده پورې چې دا د مدینې منورې چې کوم انصار دي، دا د الله و رسول ته رالو، د الله رسول ته فرمایي چې ای د الله رسوله، دغه مهاجرین چې راغلي دي داسې زموږ و کوټې ته راځي، داسې زړه نازړه وي، د دوی پښې زموږ پر کوټه باندې سمې نه راځي، ځکه شپې ورځ په ورځ زیاتېږي، دوی ته داسې خوند نه ورکوي، وایي داسې نه وي په د انصارو باندې تکلیف وي. کله چې میلمه په یو کور کې وځنډېږي، بیا هغه میلمه ته هم خوند نه ورکوي چې بار بار یې و کور ته ورځي، لیکن د مجبورۍ حالات دي. ټول مهاجرین چې کوم کسان مشرفه په اسلام ګرځېدلي دي، هغه ټول مدینې منورې ته رالو، نو دوی هم مجبوره دي، خو روان دي کورو ته ورځي. اوس د انصارو جذبه وګورئ، انصارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې موږ به دا خپل جیداد، دا خپله مځکه ودوی ته سم نیمی کور، سم نیمی جایداد به ودوی ته ورکو، سم نیمی جایداد به موږ راواخو، بیا به دوی خپل خواري کاږي. دلته به پر دوی باندې دغه تکلیف نه وي چې موږ خو میلمانه یو، پر دې خلکو باندې داسې نه وي چې بوج سو. ګوره هغه انصار څومره غټه قرباني ورکوي، دا صرف د دې په خاطر باندې چې له هغو سره د آخرت فکر دی، د هغو په ذهن کې دا شی و چې یو ورځ به زه مرم، د هغو په ذهن او سوچ کې دا شی و چې زه به له دې دنیا څخه ځم، د هغو په سوچ او فکر کې دا شی دی چې زه به د الله تعالی و حضور ته پیښېږم، او د هغو پر دې شي باندې عقیده وه چې الله تعالی به موږ ته په هر عمل باندې موږ ته خپله جزا راکوي. نو چې دغه سوچ او فکر ورسره دی، بیا و هرې قربانۍ ته تیار دی، خپل ټول جیداد ورنیمی کوي. حتی بعضې انصارو لا داسې هم وکړل، د هغو زړه دا غوښتل چې د کم چا چې به دوه کوروالاوې وي، د هغو زړه دا غوښتل چې زه یوه کوروالا ته طلاق ورکم، او تر عیدې وروسته دغه زما کوروالا چې ما طلاق ورکړی دی، چې عیده یې تېره سي و دغه مهاجر کس ته زه په نکاح باندې ورکم. له هغو انصارو سره دومره مینه محبت ده، خپله حلاله نکاح پرېږدي، دا خواهش لري.
دا داسې نه چې دوی په مابین کې د دنیا پر برابر د پیسو پر برابر څه معامله وشي پاته دی، یو څه څومره دی پاته. او دغه مهاجرین چې ورغلي دي دا د غربت په خاطر نه دي تللي، صرف د الله تعالی له طرفه امر ده او محمد رسول الله هجرت کړی دی. پر دغه یوه امر باندې، په دې یوه خبره باندې دلته دوی هر څه پرېښول. داسې صحابه کرام په دا مهاجرو کې چې داسې دنیا الله تعالی ورکړې وه، داسې باغونه یې ورکړي وو چې هغه تک شنه باغونه یې ټول پرېښول. الله تعالی فرمایي للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم. په دې آیات کې الله تعالی و دوی ته فقیران وویل. له دې څه دا معلومه سوه هغه د دوی چې کوم مالونه په مکه مکرمه کې پاته سو، هغه مالونه ټول د کفارو سول، هغه د هغو جایداد وګرځېدی. دلته دوی ته فقیران وویل سو، دوی مستحق د دې دي چې یو څوک ښه ورسره وکړي. نو انصارو چې کله دا خبره محمد رسول الله ته وکړه چې موږ به خپل جایداد ورنیمۍ کړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهاجرین ټول سره راټول کړو، ورته ویل چې د انصارو خدا خواهش دی، د هغو دا تمنا ده چې موږ دا خپل جایداد و دوی ته په خپله خوښه باندې، په خپله رضا باندې، چې موږ ته هېڅ تکلیف هم نه ده، په خپل طبیعت باندې دا خپل جایداد خپله مځکه سم نیمه ورکوو. لیکن مهاجرین وایي دا موږ ته خوند نه راکوي. د الله رسول ته وایي موږ داسې نسو کولی چې دوی له موږ سره دومره غټه قرباني کړې ده، لیکن له دې قرباني سره سره بیا د دوی جایدادونه هم موږ نیمه واخلو. تاسو موږ ضمیر نه منې ای د الله رسوله. نو د الله رسول بیا ورته فرمایي چې تاسو بیا داسې وکئ که د دوی جایداد تاسو نه در اخئ چې دوی یې په خپله خوښه درکوي، خبزه مبزه هم نه ده، زور هم نه ده، بیا داسې وکئ دا د دوی مځکې چې کومې دي دا تاسو کرئ، پر دې باندې مځکو باندې تاسو کار شروع کئ، مځکې کرئ چې کوم حاصلات له مځکې څخه راوځي هغه بیا سره نیمۍ کوئ، نیمۍ تی در اخئ، نیمۍ هغو ته ورکوئ. نو مهاجرو دا خبر ورسره ومنله د الله له رسول سره چې داسې مو خوښه ده د دوی جایداد نه غواړو، لیکن دا به وکړو چې موږ به د دوی پر مځکه باندې بزګران سو، هغه مځکې به موږ کرو چې هر حاصلات له مځکې راوځي، نیمۍ به دوی ته ورکوو، نیمۍ به موږ راکړو. یو څه وخت دا معامله روانه سول، بیا د مهاجرو ډله سره راټوله سه، ټول د الله رسول ته راغلو.